دا ورځ مناسبت دا 14 اگست سره دی او د دې ورځې تعلق د یوم آزادۍ سره اسلامی ملک د جوړېدو سره دی. پټول ملک په دې حواله سره خبرې کیږي. دې حواله سره به موږ سره قدر خبرې پیش الله جل شانه نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا حکم کړو چې ته مدینه منوره طرف ته هجرت وکړه. قران کریم کې الله تعالی آیت نازل کړی دی هو الذی ارسل رسوله بالهدى. الله تعالی خپل پیغمبر هدایت سره لېږل دی او دا هدایت او دا اسلام دا الله تعالی په ټول ازمکه خوري. دې لپاره نبی علیہ السلام په حکم وشولو چې مدینه منوره طرف ته هجرت وکړه. ځکه مکه کې د کافرانو طاقت دومره مضبوط وو چې کافرانو په مکه کې مسلمانانو ته د تبلیغ د اسلام د ترویج او د اشاعت اجازت نه ورکولو بلکې سختای به کولې. دی وجه نبی علیہ السلام مدینه منوره طرف ته هجرت وکړو او مدینه منوره د پر نبی علیہ السلام کو فرمایل امرتو ما ته حکم وکړل شو بقريه د هغه کلی وکالت القرى چې هغه با نور کلی خوري او هغه باندې فتح کیږي. یقولون یثرب خلق ورته یثرب وای لیکن دا مدینه ده. دینه به منافقان داسې لري کیږي لکه د وسپاینه چې زنګ لري کیږي. نو مدینه منوره په نور علاقو باندې غالب راځي فتح کوي به دا نور علاقې. دې د وجنه مدینه ته مدینه المنوره مدینه القرآن مدینه النبی مختلف الفاظ ویلې شول. ځکه دا داسې علاقه وا چې دین اسلام خور شول. د مدینه عزت او احترام مسلمانانو په ځل کې دی وجنه را لګي. هم دی وجنه چې الله تعالی فرمای چې دین اسلام په ځمکه باندې غالب کما. نو دین اسلام غالب کېدو د پاره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه پس یو لفظ د چې هغه ته خلافت وایي. خلافت معنی دا ده چې د نبی علیہ السلام په نقش قدم باندې چلیدونکې حکومت. ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه پس ابوبکر رضی الله عنه هغه ته خلیفۃ رسول الله وي. اولنی خلیفہ اولنی امیر المؤمنین دی لیکن حضرت ابوبکر ته خلیفۃ رسول الله وي او دی وجنا رستنی خلق چې څومره هم رالل هغه ته خلفا ویل کېږي. اگر چې رستنی خلقو د بادشاہي دور جوړ کړو د بادشاہي ملوکیت بادشاہي روانه وا لیکن دی بادشاہانو بزان ته بیا هم خلیفہ وي. لکه بنو عباس نو بنو عباس بنو امیہ د دوی یو حکومت روان دی نسل در نسل پر لپسې مروزی روان دی لیکن دوی خپل حکومت تم خلافت وي. نو خلافت خو په بادشاہت په طرز نه خلافت خو دې ته وایي چې خلیفہ و مسلمانان منتخب کړي. د مسلمانان په کسان به خلیفہ منتخب کړي او دې به د نبی علیہ السلام په لار روان. بس لنډه خبره پس مکه به د اسلام نفاذ کوي چې چرته مسلمان دی دا امیر دی دا مشر دی. لیکن په بادشاہي نظام کې خدا نه دی. بادشاہي نظام کې سړی خپل ځان غټي بل چا پروا نه او کدا سړی مړ شول جزوی وي کنه بل زوی وي بل چاله نه ورکی. لیکن دې باوجود هم کدا بادشاہي نظام هم روان او دی برای نام خلافت نوم خو دیو د هغه د وجنا په مسلمانانو کې یووالی بیا هم قائم. کله چې انګریزان هندوستان کې قدم کې خودو په 16ویں صدی کې او ایسٹ انډیا کمپنۍ په نوم باندې دا خلک هندوستان ته تجارت د پاره راغلي. انګریز تاجر قوم دی تجارت پیشه قوم دی. د انګریز نه مراد د برطانیې انګریزان دي. امریکا لا هغه ورته کې دریافت شوی هم نه و. امریکا خو بیا وروسته 200 پس دریافت شوله. دغه ټیم کې د برطانیې انګریزان د تجارت په راغلي دي هندوستان ته او د تجارت په نوم باندې دوی دلته تجارت شروع کړلو. خپل خلک به راوستل د نوکرانو په نوم باندې خپل فوج راوستو. رو چې د علاقې
راغونډول او فتح کول شروع کړل تر دې پورې چې په هندستان کې دوی ځای په ځای باندې ځان ورسول. په هندستان کې د 8 صدونه د مسلمانانو حکومت روان دی. کله چې محمد ابن قاسم راغلی نو محمد ابن القاسم چې راغلی دی او دا سند په لاره باندې راغلی او دا علاقه فتح کړله، یعنی د سعودي نه، یعنی د دې ملکونو سند په لاره راغلی او بیا په هندستان باندې هغه راج و. نو 8 صدای پورې مختلف خلک راغلی دی. لودي حکومت پکې راغلی دی، سلجوقي پکې راغلی دی، دغه شاتی دا شاهجهان اورنګزیب عالمگیر دلی دا د دې کورنۍ دا خلک راغلی دی، همایون کورنۍ وته وي، دا خلک راغلی دي بادشاہ. خو لیکن و په د مسلمانانو بادشاہي او چې کله انګريز راغله او انګريز چې د آخري مغل بادشاہ سردار بهادر شاه ظفر هغه هم جلا وطن کړلو او خپل ضد یې ولېږلو. د هغه زامنې چې دی هغه سرونه ورله قلم کړل او د سحر په ناشته کې ورله یو ټرې راوړلو، یو ټرې، او چې هغه ته کپړه لري کړل نو د هغه په ټرې کې چې دی د زامنو سرونه پراته وو. دا تکلیفونه د آخري بادشاہ ته ورکړي وو. هغه سړی چې په هندوستاني بادشاہي کوله لیکن هغه ته خپل وطن نصیب نشولو او داسې یو چې په غریبۍ کې چې هغه ته به ډوډۍ هم نه میلاوېده، یعنی د یو بدترین غلامانه ظلم یې ورسره په هغه خپل وطن کې انګلستان کې د خلکو کړی. بهرحال دغه ټیم کې د ترک خلافت عثمانیه قائمه شوې وه. نو دا خو د 6 صدونه روان و، خو لیکن د دې ترک خلافت د ختمېدو ورځې دا هم وي ځکه برطانیه هغه طرف ته خپل خپې اړمې کړې وي. نو جنگ عظیم اول کې، جنگ عظیم اول 1914 نه شروع شوی دی. 1914 نه 4 کاله 1918 پورې شوی دی. 1919 کې بیا ختم شو ورلد وار 1. د اولنی جنگ کې برطانیه، امریکا، فرانس دا ټول یورپی ملکونه یو طرف ته او ترکی او جرمنی بل طرف ته. جرمنی هم ښه مضبوط ملک. دا جرمنی دا ملک چې دی دا د برطانیې د ملک یو حصه خو ځان نه بیل کړو. د برطانیې ملک چې دی دا دغه نسیو خو ځان نه خپل ملک جوړ کړو، خو ډېر طاقتور و. په دې جنگ کې ترک ته ډېر غټ تاوان میلاو شولو. ترک مسلمانانو ټول او د هندوستان چې کوم مسلمانانو هغه د ترک سره ډېر زیات مینه محبت و، ځکه دا هغوی اسلامي حکومت و، دلته انګریزان قابض و. نو دلته به ترک حکومت به چې کله انګریزان له زور ورکولو د هندوستان مسلمانانو ته به خطونه ولیږل چې تاسو داسې وکئ داسې وکئ. د دې د مسلمانانو به انګریزانو باندې به زور واچول. نو دوی به بیا لږ خاموشه شول. دا ټوله ایریا چې دی زمونږ د ملکنډه پورې دا ټول هندوستان د هغه کوساقه پورې دا ټول د هندوستان په قبضه کې. ځکه دلته په دې ځای کې چرچل ناست او کتاب یې لیکلی دی په ملکنډ کې، او بیا چکدرې ته لاړ شي هغه بره ځای کې ناست دی چرچل چې دی هغه په دا کتاب لیکلی دی او ټولې قصې کړي د دې علاقې د خلکو نومونه او مکمل تاریخ یې ورکړی دی چې کم خلکو ما سره جګړې وکړلې، څوک دی او څوک نه دی. بهرحال خبره دا مې کوله چې نور خو خبره نه وه، خو الله جل شانه مونږ او تاسو لا داسې عظیم لیډران را کړي دغه ټیم کې چې دې عظیم لیډران الله تعالی خپه منتخب کړي دي د دې ځمکې دپاره. که دا عظیم لیډران دغه ټیم کې نه وي نو د مسلمانانو به ډېر بیخ بنیاد وته. په دغه ټیم کې مختلف تحریکونه اوچت شوي دي چې کله جنگ عظیم اول ختم شولو نو د جنگ عظیم اول د ختمېدو نه پس مسلمانان هغوی ته پته ولګېدله. ځکه په 1924 کې اعلان وشولو مصطفی کمال پاشا اتاتورک چې دی هغه لعین چې دی د ګرانډ نیشنل اسمبلی د ترکیو اسمبلی قائمه کړې او په هغه کې باقاعده اعلان وکړو چې خلافت هم ختم شو، خلیفه جلا وطن شو. په لږ ساعت کې اسمبلی کاروایي وکړل او په لږ ساعت کې سړی لرې کړل، ځکه د برطانیې انډر دا حکومت او خلیفه جلا وطن کړل د خپل وطن. مسلمانانو چې دی هغه څه د زړه ارمان و هغه هم مات شولو چې بھائی مونږ کم خلافت ته کتل هغه خلافت مکمل ختم. او د هندوستان مسلمانانو بیا خپل ځان له منډې تړلې شروع کړي وي
شیخ الهند محمود الحسن صاحب دا دارالعلوم دیوبند صدر مدرس او استاد وو د حجاز مقدس ته تل د مکه مکرمه ته الته چې کم داغه گورنر دی هغه ته ویلي چې مونږه یو کوشش شروع کوو برتیانه ختمول لپاره سده مونږ به داسې کار وکړو چې تاسو د ترک فوج د افغانستان په لار باندې هندستان ته راولې بس مونږ مسلمانان بدل سره یو تاسو باندې د هندستان بورډ په وبسي ودی دي د دوی دونه فوج نشته خو موږ سره دومره وسله موږ سره نشته دي وسله او هتیار موږ سره دومره نشته خلک ډېر دي او تاسو خپل یو فوج راولې عبید الله سندي رحمت الله علیه دا تل د افغانستان ته حالته د دنیا خلک راغونډ کړي دي د کالج خلک هم د مدرسو هم او مسلمانان نه علاوه هندوان پکې هم دوی د هندستان نه انګريز ختمولو یو داعیه پکې و ټول خلکو اتفاق وکړي چې او دا خبره خده مولانا سندي صاحب چې دا ټول کاروایی چې دی ولیکله نو الته خبر لېګل پکار و نو دا خبره په یو رومال باندې ولیکله یو رومال حاجیانو قافلې روان مې حرم شریف ته نو حاجیان له یو رومال ورکړو د ترېشمې رومال ول نو پاغه باندې پلاش باندې خلک چې ګلوکاری کوي نو په ګلوکاری په انداز کې ټول خبرې لیکلې او دای ول ورکړو انګريزان جاسوسان ته پته لګېدل په لار کې تیار رومالونه اغستې دي پته ولګېد چې دا کاروي روان مولانا شیخ الهند هغه ته مکینه گورنر باندې زور واچول الته هغه گرفتار کړ مولانا سندي صاحب دلته د سلور کاله مالټا په جیل کې چې شیخ الهند سے پروتو د سخاکوټ میا او زرګل سے دا ور سره هم زمد علاقې نه دا هم سلور کاله د مالټا په جیل کې پروتو مولانا حسین احمد مدني هم سره سلور کاله مالټا کې دا جلاوطن پروتو عبید الله سندي 25 سال جلاوطن کړو 25 سال جلاوطن کړو وجل هغه ټیم کې ځکه نه چې دوی ته ډېر هغه خطر و چې نور وای مې بجوړیږي نو د علاقې نه لری کړو نو دا تحریک ریشمي رومال چې ورته وای نو دا هغه تحریک وو نو دا تحریکونه ځکه یادوم چې دا تحریکونه چې لیدلې دي نو وروسته د پاکستان یو وجود راغلی دی د دې تحریک دا ناکام شول نو بل تحریک شروع شول دوی ورته تحریک خلافت نوم کې خو مسلمانان کې ناستل را دي چې موږ خپل میت کې تحریک شروع کړو 1920 کې نو تحریک خلافت په نوم باندې دوی راغون شي تحریک خلافت د پاره داو چې موږ به د خپل امیر چې کوم د ترکی امیر او داغه خبره به منو او داغه په لار براوانی هغه هم یو څو کال او په دغه ټیم کې د هندستان چې کوم مشهور سړی دی چې دی وتا ګاندھی وای دا دغه ټیم کې نوې نوې راغله د افریقې نه دیالته کارونه کول چانه پرېږدل دی هم د مسلمانانو په دې خبره کې ملګرتیا وکړه او داسې ملګرتیا وکړه چې هندوان ځان سره ډېر شي را ملګري کړل نو دی بیا په دې ټیم کې ډېر زیات ښکارا شول نو بهرحال نور سنو خو تاریخ دا وایي چې تحریک خلافت مقصد هم داو چې خلک خلافت کو پیژني چې به د خلیفہ معنا دا چې موږ ټول مسلمان دغه تابعدار یو دی بدنګ تپوس کوي تحریک خلافت سمود روان ولو لیکن تحریک خلافت ال ختم شلو چې ال 1924 کې چې دغه حکومت ختم شلو او تحریک خلافت هغه پاتې شو په دې ټول تحریکونو کې په ټول مسلمانانو په هندستان کې ډېر جوش او خروش بیا بل تحریک شروع شوه دی هغه تحریک ترک موالات وایي تحریک ترک موالات مطلب د انګريزانو سره زموږ بایکاټ دا تحریک هم پیش ولو دا ترک موالات ورلا مونږ مسلمانانو نوم ورکړو دي هندوانو ګاندھی ورلا نوم ورکړو عدم تشدد او عدم تعاون دا نوم ورلا ورکړو د دې تحریک مطلب داو چې مسلمانان به د انګريزانو سره نه په نوکرو کې بوي نه په پوج کې وي نه په ملازمتونو کې بوي نه به د دوی ځکه دا تاجر قوم والتن بسیزونه راوړل نه به د دوی نه اخلو هیڅ په سره هم تعلق نه کوو خپل بهر څخه استعمالو نه به د دوی عدالتونو ته ځو دې خبرې دومره غټ زور واغستو دومره غټ زور چې انګريزان خو تاجر قوم چې اصل معمولی ورځ به بایکاټ وشول دوی به کو نه کې ناستله دې تحریک دوی له غټ زور ورکړل ډېر غټ زور ولا ورکړل ځکه چې تر دې پورې چې د علماو مسلمانانو خپل عدالتونه قائم کړل په مختلف علاقو کې او هندوان هم خپل فیصلو لال تراتله او دغه ټیم کې د مسلمانانو او د هندوانو د یو بل سره دومره دوستانه جوړ شي و په دې تحریکونو کې چې د لوی اختر پورز باندې په پوره هندستان کې خلکو غواګانې صرف حلال کړي وي او هندوانو په بد نه ګڼل چې ځای حلال کړي موږ ملګری
او دا هندوان به خپل جماعت ته راوستل چې وای راځه او دلته کېنه په منبر باندې دا خبره وکړه چې انګریزان به وباسو. نو غیر مسلم جماعت ته راتلی چې دا مسله یاد ساتي. غیر مسلم سړی چې پاک صافي پاکي د بدن په لحاظ سره جماعت ته داخلي دي چې دا څه کفر نه دی، دا مسله یاد ساتي. حرم شریف ته صرف نشتلی هغه پابندي ده او نور عام جماعت ته دي ته کې دي شي ایمان راوړي دا سړی. نو بهرحال لیکن یو واقع پکې وشوله. واقع دا وا چې ځینې دیهاتیانو هغوی چې دی په یو علاقه باندې په څوکۍ ورغلل او خلک یې ووهل وټکول دا او دا او دا. نو بیا د هندوانو د مشر ګاندي ته واپس شولو چې دا د ما د فلسفې خلاف خبره ده او حالکه دې خبرې دومره د انګریزانو زور ورکړی وو چې په کار دا و چې دوی نور زور ورکړی وي. لیکن دا سړی شاته روان شول. چې شاته روان شول نو خلکو تحفظات پیدا شول چې دا سړی ولې شاته شول چې زموږ تحریک غټ زور نیولی دی. په دغه ټیم کې ټول هندوان دغه ملګري هغوی هم شاته شول. نو ترک موالات چې کوم و چې دغه د لاسه د انګریزانو بیخو بنیاد وتو هغه نه دغه ټیم کې دا ګاندیان او هندوان چې دوی شاته روان شول. نو نور به سوي مسلمانانو ښه تحریکونه تحریک هجرت پکې شوی دی. د دوی خلکو دا خلکو به هجرت وکړو افغانستان ته. امیر امان الله خان ته هغه ول اجازه ورکړو لاړل روان شول. یو 60,000 خاندانونه تللی دي لیکن الته سبه روزګاری و کار مار نو سنو دغه د لاسم خلکو ته تاوان وشول هغه هم ناکام شول. د تحریک خلافت پټین کی یو خبر راخکاره شو. تحریک خلافت په بیان سنه سټیم راوتو او په هر ځای کې بد دوی کانفرنسونه. حکیم اجمل خان ونته کې مشهور حکیم قائد اعظم محمد علی جناح ونته کې سړی چې دا د هغه ټیم بهترین بیرسټر و. علامه اقبال ونته کې مشهور فلسفي سړی. دا عام خلکو کیو او علما خو د پتنګانو په شان د دنیا او چې چرته به علما او هر مکتب فکر دا څومره چې هم واقعاتو په دې کې بعد زی په زی تقریرونه به علما کرامو کول او په دې کې مختلف تحریکونه جوړ شول. تحریک خلافت په دوران کې بیا یو خبره پات شوله چې مسلمانان تخپل یو وطن پکار دي. نو تبه چې دا خبره ولې پات شوله انګریزان دومره حرامیان قوم دي چې دوی د مسلمانانو د خرابول د پاره د دوی په خپل مینس کې توڑ پیدا کړل. اول هندوان زمونږ نه بیل کړل او هندوانو کې یو فرقه پیدا کړل چې موږ د مسلمانان سره کینو پاسونه موږ به د دوی انډر کار کوو موږ ډیر یو دوی لګ دي. او هندوستان کې به باقاعده دوی یو مهاسبا په نوم باندې یو غټه کمیټي جوړه کړې وه او داغه مطلب دا و چې هندوستان کې به د هندوانو حکومت وي او د دوی تهذیب بخوري او دا مسلمانان که هندوان کې ټیک ته کنه موږ بدوی نه پریږدو. دا یو بیل د قورو کې دا جوړ شو او دا خبره دومره زور واغستله چې هغه ټیم کې چې کم کانګرس جوړ شوی په کانګرس کې مختلف قسمه خلک او عیسایان پکې مو مسلمانان هندوان هم نور سبو دې تحریک دومره زور اغسته او چې دې تحریک دا شدت پسند خلک وو شدی او څنګه تحریک په دې سکول په دې کتابونو کې پڑھاویږي. دا د هندوانو هغه زور ونیولو. د دې تحریک مقصد داو چې دا خلک مونږه په زور باندې هندوان کو په زور باندې مونږ هندوان کو او یا به ولا پیسې ورکو او یا به وجلو خو پرې دوی نه. د دې په مقابل کې مسلمانانو خپل تحریک شروع کړو. مولانا الیاس رحمت الله علیه په مشرۍ کې هغه د ایمان تحریک او د ایمانی تحریک ویل کېدو. د دعوت او تبلیغ په نوم چې کوم مشهور دي فی سبیل الله بهر سره د کور وته داغه مقصد هم داو که هندوان خپل زور لګي راځي چې موږ خپل زور لګو. زموږ خلک د دې واقعاتو د تاریخ نه واقف نه دي نو هغه صرف د یو طرف خبره کوي. مولانا الیاس رحمت الله علیه د تبلیغ د تحریک د لپاره شروع کړ چې دا خلک رانه دوی په زور هندوان کوي او د دې بیا ډېر مخکې عروج وشول تبلیغي جماعت ځکه ډېر مخکې کار بوتلو خودی د دې سیاسي او د دې غویمونه هټ کر روانو چې زموږ ایمان ته دا خطر ونشي. دا خلک چرته ایمان ونه بایي دی وجنه دوی په یو سایډ باندې روان نو نور سره دی خو په کانګرس باندې هم د دې خلکو قبضه وشوله چې دا شرپسند هندوانو او دوی بیا داسې کار وکړلو چې مسلمانان به ځان نه لري کول او دوی باندې او هندو مسلم فسادات په نوم باندې ډېر جګړې شوې په اخبارونو کې بیا راغلي
دغه ټیم کې بیا خبره پات شوې ده چې خپل وطن پکار دی دوه سره موږ نشو پاتې کېدی دا خبره چې وشول نو دوه ډلې پیدا شوې کانګرس وی چې نه او مسلم لیگ چې هغه ټیم کې دا هغه ټیم کې علما پکې هم عوام پکې هم دوی خپل وطن پکار دی چودھری رحمت علی د دې په سربراهي کې دی ول دانو 1930 کې بیا خو دې د پاکستان دا پاکستان دانو چودھری رحمت علی او په 1940 کې بیا دا څه چل شوی دی چې لاهور کې یو غټ کانفرنس شوی هغه کانفرنس کې قرارداد لاهور ورته مو قرارداد پاکستان ورته مو په 23 مارچ کې دا خبره پاس ولا چې موږ خپل وطن پاکستان جوړو نن سبا خو کته چرته وزیر نن ته پوسو کې چې دا 23 مارچ د پاره دی هغه 13 د ویډیوګان یو خندانه شین شوما چې زمونږ خلکو لنا قومي ترانه ورزي او پارلیمنت کې کېنه ولې دي نه قومي ترانه ورزي نه د 23 مارچ خبر دی نه د 14 اگست خبر دی الکه غړېږي خو ته تاسو غړاګانې تاسو کوئ کېکونه پکې تاسو پرې کوئ موږ خو څوک راغواړم نه پروم راسه درز او خراب شروع دي څوک سرناغږي څوک درز ورکه الکه څه دنیا ماده دي څه کوي پاکستان آزاد شوی دی ته لپاره آزاد شوی چې ته دا درز او خراب کو پاکستان آزاد دو مقصد سو تاسو ته پته ده لس لک پورې خلق پدې کې لس لک خلق تبا شوی دی پدې کې مسلمان هندوان مکس لس لک خلق پدې آزادې په تحریک کې تبا شوی ټکي دا ځکه استعمالو مکه مسلمان نو شهید دی لیکن که غیر مسلم نه خو تبا دی د وطن د آزادۍ لپاره دا د سپا دغه نه شوی په دې کې د دنیا خلق هغه علما خو پانسي کړي دي وهلي دي جلاوطن کړي دي مولانا شوکت علی او محمد علی جالندری دا مشهور خلق دي دا خلق دوی سره نه دي کړي مړه سړی به تاسو تاریخ وای بیا به چې معاشرت علوم مضمون راته شروع کړی دی خو دا وې ما چې پاکستان څخه په ګپ شپ نه دی جوړ شوی ډېر غټ تحریک روان شوی دی 1857 کې یو جنگ شوی په شاملي کې 1857 کې دا شاملي کې چې کوم جنگ شوی دی دا زموږ علماء دیوبند کړی دي انګريزانو سره علماء دیوبند دې خلکو جنگ کړی دی د انګريزانو سره بایللې دي دا ګټلې نه دي بایللې ځکه نه وسله نه هتیار او سره هر څه تیار بایللې دي خو جنگ وسره کړی دی بل قوم چې دی هغه د 1857 جنگ ته د غدر جنگ وای دوکه ده انګريز زموږ محسنان د دوی سره جګړه نه ده پکا دا خلک دي نو کم خلکو چې وته خوي نو هغه دې ته غداری وای موږ ته فخر سره وای چې به موږ جنگ کړی دی هغه 1857 نو واخله 1947 پورې 90 سال تیر شول په دې 90 سال کې مسلسل جنگونه شوي دي تحریکونه شوي دي 1857 نه پس په 1868 کې د دیوبند د مدرسې بنیاد خوندل شوی چې دا وطن د سینه ازادي کې دغه بنیاد خوندل بنیاد د مدرسې کې خوندل د خلافت عثمانیه چې راغلی ده کنه خلافت عثمانیه د سپا ډوډو کې نه دراغلی ده هغه د پاره هم باقاعده سلجوقي حکومت اخري حکمران د مدرسې بنیاد خوندل دا یاد ساتئ داغه مدرسې بنیاد د لاس حدیث علما پیدا شول چې هغوی بیا خلافت عثمانیه سپورټ کړل شپږ سو کاله پورې روان شول دیوبند چې دی دا تحریک شروع کړلو اصل غرض دا و جهاد سبقونه پکې اس خیراتی روان او دغه خلکو بیا جنگونه کړی دي او دغه علما چې دي د خلکو د آزادۍ د تحریک د لپاره منډې ترډې کړې دي تر دې پورې وایسرای ماونټ بیټن چې دی په 1947 کې باقاعده دا تحریک منظور کړلو چې بالکل الګ وطن پکار دي مسلمانانو ته هغه کې بیا ډېرې غټې وایمې شوي دي د هغه د هندوستان چې کم خلک هغوی نه منله نور بسوي ما ډېر کسان دي علماو کوم ډېر خلک د دې مخالفو نه دي پکار د دې وجه نه نو چې وطن نه دی پکار مطلب دا دی مسلمانان تقسیمېږي ټول مسلمانان دې طرف ته نشي راتلی دې وجه نه خو پکار وا وس الحمدلله په 1947 کې چې کله د قیام پاکستان دا خبره سر ته راورسېدله دا عامه خبره نه ده دا د رمضان ورځې دي رمضان مبارک او ليله القدر په شپه باندې دا فیصله شوې ده په دې دستخط شوی دی دا ملک آزاد شوی دی انګريز کډه وړي دا مسلمانانو بیل حکومت جوړ شوی دی
او دا خبره ځکه کومه چې 1988 کې 1988 روزنامه جنگ کې خبا قاعده د قائد اعظم اخري یو څو الفاظ یو سړی نقل کړی دی ډاکټر دی ریاض علي شاه ډاکټر دی هغه وایي ته تلې ما د ټي بي ډاکټر وو قائد اعظم بیمار وو داغه خبرې چې ما واورېدلې نو زه حیران شوم چې خلک سوې دا سوې هغه وایي چې وای دا په دې خوشاله یم چې د مسلمانانو بیل ملک جوړ شو او دا زموږ د وس خبره نه و دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام روحاني فیض وو د نبی علیه السلام برکت وو چې دا بیل وطن چې دی هغه آزاد شو خو مسلمانان ته پکار دي چې اوس دوی دا کوشش وکړي چې د خلافت راشده نظام په دې کرایش کې ملکم بیل کړي دي خو لیکن چې اوس دوی روان کی نو قائد اعظم ته خودونو ټیم ملاو نه شو 47 کې هغه ملک آزاد شوی دی او 48 کې هغه وفات شوی دی بیمار و بیماری د لاسه هغه سا ورکړه لیکن انګريزانو چې دا ملک مونږ ته پرې خو دي نو داسې کرخي پکې راکاګلی داسې نظام پرې خو دي چې موږ په هغه نظام کې انخطیو نظام چې موږ ته پاتې شوی دی نو نظام د لارډ میکالې د برتانیې د انګريز دی او حکومت چې په ما باندې وس کم کوي نو هغه د امریکای انګريز دی موږ د دوه انګريزانو غلام پاکستان کې دوه نظام دي پارلماني نظام هم دی او صدارتي نظام هم دی یو د یو انګريز دی بل ستا په ملک کې دوه نظامونه روانه د ملک په څنګه ترقی وکړي چې یو نظام خرچې به کمی وي چې خرچې به کمی وي